چیرمن صاحب دا واصف یا وایي د ده سره 12 ملګري نور دا یو ګینګ دی. زه وایم چې کوم خلک دا کار کوي چې منستر په قانون کې دی چې دا خلک معقول نه دي. حکومت انډر اف آی ده آی بي ده که نه زمونږ ادارې ازادې دي خپل کاروایي کوي په ګراوند باندې خو خبرې نورې کېږي. کاریان دې ته وایم چې منستر صاحب زما ورور هم دی زما دوست هم دی که دا خبره ما ثبوت نه کړه زه په چیلنج باندې زه به سبا استعفا ورکړم. 17 سکیل پکې اټرونه پکې وي مواسب به به وبخښي ستا د یوې روپۍ زه اوس هم ذمهوار یم ورځ په قیامت هم ذمهوار یم که ستا په دې کار کې د 25 ظرفونه او که دغه وجې پرېږده که نه نه وبه نو پرېږدم یې ورته 25 روپۍ تاسو غریبي ده ته تیاړي کوي عظمت خان که ته به زیاته تنخواه څومره خو یا به 35-36 روپۍ تنخواه به کېږي که نه ډېر ډېره ده نه کېږي او چې تر صاحب سره چې لاړ شي کېږي دې هم او په دې ګورنمنټ کې څه پرسنټېج څه الاونس دی. اوس دا چې ورته کسان چې څومره وشو محمود له مونږ ورکړي سی ایم صاحب لږه نه احمد خان لږه مونږ ورکړو 7 लाख 8 लाख روپۍ د واسف کومه ویډیو چې وایرل شوی د پاغه کې وزیر اعلی یاد کړی وزیر اعلی رور به یاد کړی که هغه 1 لک اغستی بل به 10 لک اغستی که هغه 12 لک اغستی کنه نو خامخا بل به هم اغستی که 10 لک اغستی هم دا کار زول نکوم دا بل ولی نه کوي دا بل ولی نه کوي خدای غسر بم د چالاسي په هر ځای کې را پیدا شه ستا سره د هر چا پروف دی د هر چا ثبوت دی د سره راشه وریکا پوښوي په خبره باندې او کنه را پیدا کیږي وریکا د چانه یریږم او د چانه یره مکه چې یو سړی د یو انسان شرم کوي کنه نو بل هم پکار دي چې خب عزتي خپ درسته باندې وکي که پښتني لګ را پیدا شو د هر سره مخامخ ورګ چې دا ټول عوامي وګوري چې دا ټول خلک وګوري چې د سیره سو بخيږي چې چا سونه غستي او چا سونه غستي دي چې چا سونه سیټونه خرڅ کړي دي چې چا څه کړي دي ټول زه خو يم کنه ان شاء الله که چې څومره زری کنه تاسو ټول عوام به ویني تاسو ټول عوام به وګوري چې غل نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو قربان رحمت علی خان جی تاسو ناشته ګرانو کتونکو زمونږ حسب معمول خو په کرنٹ افیر او په ارګد ماحول باندې خو په دې اوسنی یو څو میاشتو کې زمونږ په سواد کې یو بل ایشو رایز شوی ده او هغه ایشو دا د مونږ به ته وایو ټګ یا د معاشرې سره کم ریلیټډ د حکومتي خلکو سره چې کم خلک ناستي او هغه نومونو استعمال کوي په څه طریقه باندې چونکې خوش قسمتي دا ده چې د کې پی کې وزیر اعلی بیا څه وزیران او ډیډک چیرمین دا ټول زمونږ د دې علاقې د سوات نه دي نو په دې وجه باندې د هر مجرم لاره چې دا هغه دلته هوار شوي ده او یا تصویر وباسي یا ځان داسې شو کي د پارټۍ سره د دغه سره د ممبر سره د ایم پی ای سره ایم این ای سره وزیر اعلی سره او بیا هغه خپل سیټ چې دی هغه بیا یوټیلایز کوي بلیک میلینګ باندې د نوکرو جان څه ورکوي. په دغې حواله کې د اواز سوات ټیم د نن نه یو 15 میاشتې مخکې یو سټینګ اپریشن وکړو. په هغه اپریشن کې یو هلک ونیو د هغه نوم واصف و او هغه هلک مونږ انویسټیګیټ کړو په دغه باندې او د هغه نه مونږ پیسو ریکوري وکړه سره د چیکونو چې د هغه په نوم باندې زموږ سره چیکونه پراته دي. بیا ما کوشش کوم ما د پی کې 5 زموږ سره چې نن کوم درون میلمه دی د هغه سره بیا ما مشوره وکړه چې دا سړی میډیا ته مخامخ کوو ځکه چې دې موږ لا چېرته څه مسایل کریټ نه کړي. چیرمن صاحب دا خبره وکړه په ټایم باندې چې یاره د چا د عزتونو سره لبې موږ نه کوو او خدای به خیر کړي د هلک به پوه شي او دې موږ پوه هم کړو جرګې راغلې او هغه ټولې به زه تاسو ته هغه ټولې ویډیو به هم شیر کوم تاسو سره دا به خیم چې دې هلک نه ما څه تپوس کړی دې که نن څه الزام لګوي که څه دغه لګوي په هغه ټایم په ده باندې ما ټول نه غټ پریشر لګولی چې ستا شاته څوک دي ته چاله دا روپۍ وړي نو ده دا اقرار ماته کړی دی چې دا روپۍ ټولې ما اخیستې دي. چیرمن صاحب دا واصف یا وایي د ده سره 12 ملګري نور دا یو ګینګ دی او دې موږ ونیو په نومونو چې د پکې څه خلکو لا د 12 میاشتو تنخواه هم د جیبه ورکړې وه د چې په کم پریسونو کې دا دغه جوړ کړي دي دا کم نوټیفیکیشنز چې جوړ کړي دي کم چې د دوی د نوکرۍ دغه جوړ کړي دي نو په هغه وخت کې چیرمن صاحب تاسو ته موږ ووایو چې دا هایلایټ کوو او د هغې نه نن دومره مسله جوړه شوه چې اوس هغه سړی غیب یا ښکاره هر څه چې دی په خپل ځای دی خو
خو انسرټینټي خو جوړ کړه کنه چې تاسو څه وایي. شکریہ ډېره مننه. اصل کې دا مسلې چې دي کنه دا د نن نه دي جی چېرې د پی ټی آی د ګورنمنټ کې دي دا تر زه ته چې دنیا تاریخ تاسو وګورئ کنه اسلام وګورئ انګریزان تاسو وګورئ خو چې کله دنیا نظام سیستم جوړ شوی دی دا خابت پکې جی ځکه چې خابت نه نو الله پاک په مطلب جنت او جهنم الله پاک نه جوړو ټول خو جنت په جوړ کړو الله پاک په خپل مخلوق ډیر عزت مین دی ټول به جنت ترته بولو خو څوک ته پوس کولو ولښت خدای دې دوی نه اما شهر کې دی چې دا خا او بد بار معول کمی او د هغې دپاره بیا د ښه دپاره جزای او د بد دپاره سزای صحیح. نو ته چې کومه خبره کوې موږ سوشل میډیا باندې چلیږي او ټول دنیا وکته نو دا زه یم چې یو چیف منسټر لا او د چیف منسټر صاحب رور لا او یا څومره وزیران دي امپیګان مینګان دي اول الله پاک عزت ورکوو ځکه عزت یې ورکوو چې دا ایشو شروع وه ما به اورېده تا به اورېده چې پوسټونه خرڅېږي یا الله پاکه چې دا څوک خرڅوي د دې نه مخکې ما هم څو دوه درې میاشتې مخکې یو ویډیو وکړه په سوشل میډیا چې مهرباني وکړئ چې دا څوک دا پیسې علي موږ ته یې وښایئ بله دا ده چې تاسو ولې ورکوئ صحیح لکه مطلب دی چې غلط کار دی غلط کار ولې کوئ ورکولو والا اخیستلو والا خو دواړه جهنمیان او دا الفاظ پکې ما استعمال کړل چې د ټول نه زیات ورکولو والا جرمدار دی صحیح ځکه جرمدار دی چې تا نه څوک په زور باندې پیسې ځکه نشي اخیستی په تا به سر تماچه نشي کېښودی کږدي پولیس شته قانون شته چې بهی ته زما نه په څه پیسې دي صحیح وجه څه ده ټیک نو ته نشي څوک دومره طاقت په چا کې نشته چې چا نه څوک په زور باندې پیسې علي په هغه ټایم کې اخیستی کېږي کوم چې ډاکواني د شپې په 2 بجې چا کور ته واوړي صحیح یرغمالي کی او په سر ول تماچې کی او پیسې ترولي ټیک پر ځمان مسله سم پیسې وړي صحیح جی د ډیټیکټ چیرمن پیسې د یو صوبایي د ممبر پیسې چې په سوشل میډیا اما تاسو ګر په بازار کې زب په چوکونو کې پوسټر لګوم چې د خلیر لپاره کرپشن خلاف راوتی د ظلم خلاف راوتی او ته به هغه په وجود باندې پیسې هغه تور کې یو خور کولم ظالم نه او غسل ولم ظالم دی دوه جانمیان دي دویمه خبره دا ده چې دا لک که د چا نوم ولي د احمد خان نوم یې اخیستی دی نو الله پاک وایي چې یو سړی بلیم لګوي سړی تهمت لګوي الله وایي زه به یې ذلیله کړم ټیک ده دې نه الله ذلیله کړو هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم ما یې د شکل هم نه یې درسي په هغه کې اکثریت چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د دواړو جانو سردار دی د هغه د مخه الله پاک ټوله دنیا آباده کړې ده ټوله دنیا د هغه د مخه آباده ده په دې جان باندې هغه مطلب دی چې یو دغه زمونږ بچي زمونږ ځانو په هغه باندې قربان دی ټیک شو هغه جانب سردار دی د هغه په بیبي باندې په پاکه بیبي باندې منافقین بلیم لګوي صحیح او د هغې صفایي څوک کوي الله په خپله کوي الله په خپله په آیتونه رالیږي چې الله په خپله کوي او د ټول نه زیات چې څومره 63 سال زموږ د دواړو جانو سردار عمر دی هغوی په ما هغه په کمرانو ویشته شوی دی هغه ته سختې ویلې شوي دي د هغه لوریان تلاخي شوي دي په دې مطلب دی په دعوت باندې هغوی چې زما په زندګۍ کې ما ته د ټول نه زیات سخت تکلیف په دغې تهمت باندې په دغې ورځو یا په توا یا لس ورځې هر څه چې یو میاشت شوه زه چې وکنم چېرمن صاحب زما خبرې له راځم زما مقصد د خبرې دا دی چې په کار هم دا ده چې زه په قانون کې یم چې منسټر په قانون کې دی چې دا خلک معقول نه دي پکار اصل کې زه خو دې خبرې دا خلک ځکه معقول نه دي پکار چې کله په معاشره کې سزا نه تاسو انډر چې دی چې سزا نه سزا جرم نشي ختمه تاسو انډر ګورئ جی د حکومت انډر اف آی دا آی بي دا کنه تاسو ایجنسیانو ته چې تاسو وایي دا خو زموږ سکیورټي ایجنسیز دي کنه جی چې داسې قسمه یا تاسو هغو له د اختیار ورکوئ چې داسې قسمه خلک زموږ په دې صفونو کې ګډوډ شوی دی او هغه دا خو اصل کې ګوره جی په ګراوند باندې خو خبرې نورې کېږي په ګراوند باندې لکه خلک په تاسو پورې په هغه پورې په بل پورې به یې تړي که نه خامخا حکومت خو موږ که نه نو د دې حکومت په کار تا ته تاسو د دې ایجنسیانو سره یو ډیبیټ وکړئ چې یار موږ تاسو د اختیار درکو او دا کم چې کالی بیډیا دی کم چې د دې شیز نه پیسې جوړئ دا تاسو اریسټ کړئ او د دې سره خو په خپله لا ده که نه نو چې د دې لپاره تاسو تدارک هغې په دې طور باندې زموږ ادارې مضبوطې دي زموږ ادارې ازادې دي هغې خپل کاروایي کوي لګیا دي پې ګوره الله پاک هم په انسان د سړی پورې پرده اچوي الله پاک رسۍ ډېر اوږده وي پرېږدي خو چې کله یې راکوي که نه انسان یې په سري کړو نو ده ته الله پاک ډېر زیات صبر وکړو ډېرې پردې پې واچولې
خو د پردو مناسب نه چې ته بل بې عزته بل بې عزته د بل بې عزته کول او هغه خلک بې عزته کول چې الله غل عزت ورکړی صحیح ده ځکه چې الله وایي چې زه چاله وغواړم عزت ورکوم ته څوک چې هغه بې عزته کوي دا پی ټي ایس ته پی ټي ایس نو دا دې خو د 16 لک او 17 لک روپو دا خبرې کوي نو دې لکه چې 12-13 سکیل نوکریان زاریان دې ته ما جی چې په کار دی چې یو شهري اوسېږي په ماحول کې یو سړی اوسېږي او د 14 سکیل نوکري غواړي او په 14 سکیل نوکري باندې کېږي او ته دا پته نه چیرې را ټول ان ټي ایس تی دا پی ټي ایس تی د په مال داسې د کوم څه نه راوړي دا د بل عزت سره لبي کوي صحیح ځکه دا زموږ د قوم د بچو سره زما سره د عزت سره نه زما عزت نه دی زما د دې پی کې پانچ د یو بچي زما بې عزتي کېږي زما د یو موټر بې عزتي کېږي زما د یو قوم بې عزتي کېږي زما د ایجنسیانو بې عزتي کېږي زما د حکومت بې عزتي کېږي د چیف منسټر بې عزتي د چیف منسټر د محمود خان بې عزتي نه ده دا د ټول خیبر پښتونخوا د عوامو د پښتنو بې عزتي ده ټیک دی ګوره دا خلک نه دي دا کلش کول غواړي هر څوک چې او د دې خلکو چې څوک هم سفارش کوي او سره هم کلش کول غواړي زما خو دا هغه دی ګناه میډیا په ذریعه چې سوال درته کوم منت درته کوم چې ستاسو نو څوک پیسې نه په ما بس راځي چې را پلان کې راته پیسو وعده کړی دا زه ما یو خبره ته کوم چې په دې کې څوک مولوي سي بار دا خبره نه کوم دا د چیف منسټر سره بې عزتي نه ده دا ټول خیبر پښتونخوا بې عزتي ده او د ټول خیبر پښتونخوا خلکو ته دوک رسولی دی دا د یو شخص زمګور که زه په حکومت کې نه یم زه یو فرد یم صحیح یو فرد یم ازلاکیم یم که زه کله حکومتي وخت کې یم او زه په دې پوسټ ناست یم زه د عوامو نماینده یم زه د عوامو په ما باندې اعتماد کړی ما مطلب د الیکشن نه مخکې ځان ته یو فارم باندې په 62-63 اټ باندې دستخط کړی چې زه امین او صادق یم آرټیکل 62-63 هغه ما دستخط کړی دا غینه باز الیکشن ته ولاړم دا غینه بعد چې کله زه اسمبلی ته تلم ما یو قسم قرآن خوړل چې وای زه امین او صادق یم خپل عوام سره د خپل حکومت سره بسن شم زه د خپل ادارو سره سن حاله پغسته شي ما حاله پغسته د دې حاله په وجود باندې ما به عزت کوي زما بل ممبر به عزت کوي زما چیف منسټر به عزت کوي نو زما په خیال چې دا چیف منسټر سره به عزت نه ده زما به عزت د ټول قوم د عوام ها چیرمن صاحب دا خبره خو جو تاسو کلیر کړه چې دا کم انسرټینټی چې جوړه شوې ده د دوی د پی ټی آی د حکومت سره هیڅ کار نشته او یو مافیا ده کاری کړی دی خلک لوټ کړی دی